نن میله چې په تایلند کې د تایلند څلورم نمبر باچا چې کوم تیر شوی دا د هغه محل دی د تایلند دا نهم نمبر باچا د دې ټیم کې او د نن نه 330 کاله مخکې چې کوم باچا تیر شوی دلته کې د هغه نوم کینګ نارای نو دی زینوم دی وانګ نارای وانګ وی محل ته او نارای چې دی د هغه نوم نو دا اوس دې ته دننه ورځو تاسو کتې شئ د رشته زه خارس خان راغلی یو په مزه به ځو تاسو ته به زه د دې باچا د محل هم انشاءالله چې دننه نه دی لوک لایک څنګه دی دا ټول خلک ور روان دي په کال کې یو پېره دا میله لګي او بار غاړې ته پکې د کامي سیزونه هر څه خرڅېږي او دننه غاړې ته دا چې دی دا د هغه محل و تاسو اوس زه دې ته دننه سټپ په سټپ بوځم چې دننه پکې څه څه دي یعنې دې محل کې د هغه درې ښایست چې کوم ځای و چې دې کې څه څه دي دا تاسو اوس کتې شئ زما د کیمرې په سترګه باندې دا چې دي دا ټول آبادي د ښکاري دا زړه دا یې نن ډیکوریټ کړې ده او د دې خلکو دپاره خلکو دپاره چې راځي او دلته کې یعنې چکر یې وهي او انجوی کوي دا هغه پخوانۍ زړې زمانې هغه طور طریقې کوي او خلک د دې نه مزې اخلي هغه شانتې هغه زنګوګانې اور چې باچا به پکې ګرځو یا د باچا کوم فیملي ممبر نو تاسو کتې شئ بلکل وګورئ او دا چې کومې جامې جوړې دا دي د پخوانۍ زمانې هغه جامې چولې دي وګوره او دا هغه حساب هغه پخوانۍ زمانې هغه کانې او دا شیزونه خرڅوي دا تاسو کتې شئ دا ابیګانې پکې ناستې خارس هم پاپا چیک دي دا ګوره د پخوانۍ زمانې هغه کانې جوړوي او څیزونه خواږه جوړوي دا پخوانۍ زمانې هغه ټوکرۍ هر یو شیز یې دا کړی دی او کانې جوړوي او دا خلک چې دی انجوی کوي راځي چکر یې وهي حارس خان هم ځان له پکې خواږه ماږه واغېښتلو او لګیا دي ګرځي پکې حارس خان هم نن هغه ټریډیشنل جامې چولې دي چې د نن تقریبا 330 کاله مخکې هغه زمانه کې د خلکو اچولې دا خلک ویني تاسو لیدی شئ پخوانۍ زمانې هغه بلډینګز اوس هم شته وګوره دا هم هغه زوړ آبادي دي او ټول خلک په هغه زړه جامه کې نن ناست دی او حارس خان هم ورته هغه زوړ سټایل کې راغلی دی ټول خلک تاسو کتې شئ دا د پخوانۍ زمانې هغه ټریډیشنل جامې چولې دي او دا مختلف ځایونه راغلي دي دا وګوره دې لکان ته وګوره دا د باچا په محل کې چې به کوم مزدورانو دغه هغه سټایل غوندې کوي څوک چې دي چوکیدارانو څوک چې دي دغه کپړو وینځلو والو څوک اخلي پخلي والو او دې محل کې به هغه ټایم کې ډېر زوړ محل دی ټول خلک چې راغلي دي او نن یې چوټي ده او صرف د باچا هغه یاد تازه کوي حارس خان دا د باچا محل تاسو زما د کیمرې په سترګه باندې کتې شئ د 330 سال زوړ محل دی او هغه بلډینګ یې هغه شانتې دي بس صرف د دې خلکو د چکر دپاره یې دا کړی دی ساز کړی دی یعنې دغه یې پکې ډیکوریټ کړی دی دا کال کې یو پیری یو دا کال کې یو پیری یو تاسو کتې شئ خلک یا داسې میله غوندې پکې سامانونه پکې خرڅوي او دا خلک راځي چکر له او هغه خپل ټریډیشنل ګانې او هغه کپړې د پخوانۍ زمانې هغه چولي او سټایل یې هغه جوړ کړي دې کس تاسو کتې شئ حارس خان چې ځان له د لبو څیزด้านในนะครับด้านในนี้จะเป็นตลาดย้อนยุคแลกเปลี่ยทั้งหมดนะครับจะไม่ให้ใช้เงินสดในการซื้อสินค้า څومره ښکلي غټ غټ دیوالونه یې جوړ کړي د پخوانۍ زمانې حارس خان ځان له د لبو څیز واغېښته او د باچا په دې محل کې یو دوه پیرې دا کومه زغلومه د لبو دا څیز موله لینده غوندې ربړ غونده کېدي داسې یولي او هغه بیا لایټ کېږي
بیا مزه مزه راځي پکې غوندې دی دا هغه زوړ آبادي تاسو کتلی شئ مخکې به ځم ما سره اوسئ که تاسو دې غاړې ته هم کتلی شئ دا پکې دیوال ته ګورئ څومره پلن دیوال دی که زه درته د چا خبره په دا کړمه په ناپ کړمه نو یوه دوه درې خښتې چې په نیغه نیغه په اوږدو اوږدو باندې درې خښتې نو هم به دا دیوال لازمه غټ وي او لوکي به نه وي دا ګوره تاسو کتلی شئ دا هغه زړې زمانې هغه دغه دي پکې کړکي دي پکې روشدالان دي پکې څه سورې دي دا وایم څه دغه دا پکې کړکي دي ښه زمونږ د نننۍ زمانې د دروازو نه پکې غټ غټ کړکي دي دا به کمره وه یا به سخال و چې تاسو کتلی شئ د پاسه آبادي خو ته لر شوي دي خو لکه هغه د خښتو هغه دیوالونه لولوړ دي شپېلې زور دي نشته خوريه دا د باچا غلامان دي پخوانۍ زمانې کتلی شئ ته سمه ارمي ده ښه دا د باچا ارمي داسې وه دا په دې محل کې بل پورشن دی او بیا پکې اخوا بله دروازه تاسو کتلی شئ څومره غټه دروازه ده پکې پخوانۍ زمانې هغه دا به هغه ټایم د باچا هغه غلامانو د باچا هغه سپایان به داسې وي ګوره دا هغه د زړې زمانې هغه کپړې هر څه یې چولي دي دا یو بله چور دروازه ده پکې دا پکې سیړۍ دي دا به د باچا حجره وه غاړې ته څه ویلی نه شم د دیوال نه ته وګوره توبخت یې توبه چې ورته داسې ګورې د نننۍ زمانې اوچتوالی د دیوال یې دومره دی چې کم از کم د څلور یا درې نوي کمرې دغه کې یو ځای کې نو دا دومره اوچتوالی دی ښه لیټونه یې پکې لګولي دي ډیکوریټ کړی یې ډېر ښکلي دا اوس پکې بیا هغه بلډینګ دی بل دې خوا څه کمره ده او هېڅ دی نو دا پکې بله دروازه دی غاړې ته خلک پې ځي راځي د پخوانۍ زمانې دا بلډینګ هم داسې کنفیوز دی سړی کنفیوز کوي چې ته ګوره دې غاړې ته پکې سیړۍ دي او دا چې دی دا د انګریزانو سټایل د پخوانۍ زمانې دی ښه د خارس خان وایي چې زه اوس دې ته خېږم دا دې ته اوس موږ راوختوใช่ไหม دا خو ډېر ښکلې هغه دی پکې ښه بوټې که څه دي پرې جوړ کړي دي هر هېڅ تاسو کتلی شئ بلکل د پخوانۍ زمانې بلډینګ دی ښه څومره اوچت ته وګوره ها وګوره د دې نه زما په خیال هغه چت لر کړی دی ولې د چت ځایونه پکې شته د بینچ د ګاډر د چت حساب کتاب پکې پخوانۍ شته هغه یې ته لر کړی دی دا پکې څه څیزونه دي بیخي دي څه خیرات کي که څه کوي خلک راځي او دې ته دغه کوي دا اوس وګورئ ښه دا بیا نه حارس خان میتون کنتون نون مت دا ګوره سیړۍ ورته دا کړي څومره لنډې لنډې سیړۍ دي او بیا پکې دی کې بل یو اوچت ځای دی توبه خدای توبه څومره غټ بلډینګ دی او ګوره ښه تاسو به دې نه اندازه لګولی شئ زما د کیمرې نه څومره مې ورته اوچته کړې ده او بیا هم چې دی د سړي سر ګرځي دومره اوچت دی دې غاړې ته پکې دا دغه پخوانۍ زمانې دا ګوره ښه نو دا پکې باچا په خپل محل کې د هغه زمانې ځان لا عبادت خانه جوړه کړې ده دې ته الاوډ نه دي چې ورته ولاړ شو دننه خو بیا هم تاسو ته زه د بار بار نه ښیم د هغه ځان له عبادت خانه پکې جوړه کړې وه دا ګوره څومره غټ ځای جوړ کړی دی په خپل محل کې یعنې چې په خپل کور کې سړی ځان له جومات جوړ کړي دا هغه په خپل محل کې ځان له دومره غټ د عبادت خانې ځای جوړ کړی بیا جدا د پورشن دی دا واړه واړه دیوالونه یې پکې دا څومره ښکلې ونې دي پکې او بیا ډیکوریټ کړي دي او لایټس پکې لګولي دي د دننه مندرخانې دا نظاره ده دا پکې د باچا د عبادت خانې پورشن دی
او د دې نه چې بیا بار دې غاړې ته په دې بله دروازه راوځي نو دا به ته ښکاري بیا تاسو کتلی شئ خلک دلته تصویران وباسي ځان یې مشغول کړی دی او مزې اخلي د نننۍ ورځې نه دا پکې دي پولیس والا دي د پولیس والا دغه یې ډېر ښکلی دي وردي مردي دا تاسو کتلی شئ دا ښه دا څوک پکې ډانس کوي پخواني زمانې حارث خان راشه بچي تاسو ته زه ښیم د باچا د وخت به دا ډانس و تایي ټریډیشنل کم ډانس دی که نه هغه دې ته ویلی شي لم دا حساب کتاب دې راشي داسې به دغه جړېدلو باچا به ورته ناست و او دا ښځې به داسې ګډېري باچا به ترې مزې غشتې ټولې زړې زړې راغونډې شوي دي او دا ډانس ورته کوي ښه په دې محل کې دننه چې دي شپږ اووه پورشن دي او دا دروازه به تاسو ته ښکاري مخامخ داسې دروازې پکې یو لس دروازې وي دا د محل نه هر غاړې ته یعنې هر طرف ته هر روډ ته چې دي نو دروازې وله ایښکې ده او باچا چې په کومه غاړه باندې تلل غوښتل نو تللی به شو لکه داسې اندازه لګي بله دروازه ده د یو دروازې نه وځي نو بیا پکې بله دروازه راشي یعنې څه په پته یې سړی نه پوهېږي نوی کس چې راشي هغه لاړو پته لګي نو چې دا څه دپاره دا دروازه چېرته تللی دا چېرته تللی ده خو بهرحال د هغوی د وخت څه به یې د غلامانو وي څه به یې د ډاکټرانو وي او څه به یې د نوکرانو وي او څه به یې د خپلوانو وي څه به یې د خپلوانو کورونو ته دروازې ویسي د باچا ملګري د باچا خپلوان به خو مزه وي ښه ورسره دا د دوی ټریډیشنل کپړې دي دا ځای چې دی دا پکې د باچا د میډیکل یعنې د ټریټمنټ ځای و ښه چې به د هغه چیک اپ کېده پخوانۍ زمانې تاسو کتلی شئ حارث چې دی دا پکې خورمه واخله دا لاسیسیس دي سټرابري دي او فروټ دي ټول تاسو د تیلو دغې ورکړي دي شکر مکر ګوره دا پکې پیشې هم خرڅېږي ښه ګواګان دي پیشې دي کیړي دي دا ګوره دا ښکلې ښکلې راتې کړي دي درته ښه پکې پټاخې والوځولې رڼا یې وکړه ښه ښکلې دا ګوره بیس باټ باندې دا ښکلې ښکلې پیشې ډکې ډکې تاسو کتلی شئ په پخوانۍ زمانې سټایل باندې آیسکریم جوړېږي دا پکې د چرګانو چامړه ده وګوره پاپکورن هم پکې شته مختلف ذایقو کې دي مختلف کانې یې پکې جوړې کړي دي دا نوډلز دي پکې مکروني او وګوره مختلف نوډلز دي پکې دا پکې د ملزانو وږې دي په 40 باټ باندې یو ډبه ورکوي هندوانې جوس هم دي پکې یشیدلي جوارو یعنې وږي او یشیدلي مټر او یشیدلي پلي وګوره دا بل قسم چیز پکې خرڅېږي د وړو خواږه دي پکې چپس دي پکې ښکلې ښکلې مګ دي پکې
دا چې دی دا پکې په موږ دي دا ګوره سی فوډ دي ها دا چې دی دا خوړی شي ښه مسلمانان دا سی فوډ کې راځي ښه ګلابه دوست انګلیش نوم یې مال نه دی څه ورته وایي لکه سی فوډ دي ښه ده مسلمانان خوړی شي په ملک کې خو چېرته نو نه دي خوړلی خو لکه دلته کې دا وي دا ګوره څنګه دا دغه دي دا کیړي دي پیشې دي پکې مرچکي مچولي دي ګوره ښه ها 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 دې ته تاسو کتلی شئ کیړي دي ګونګټان دي او دا نرۍ پیشې دي مولخان دي پکې وګوره دا هر یو شی دی پکې دا گنجې ورته ناست دی ګوره دا وړوکي پخوانۍ زمانې سټایل یې کړی دی او دا خرڅې دي وګوره دا څنګه ښکلی شی دی وګوره قسمه قسمه ไปดูก่อนได้นะคะ ครับ زما په خیال ما خو درته هر ګوټ تقریبا وښوو او انشاءالله تعالی زه امید ساتم ستاسو به خوښ شوي یو ملګرو سره یې شیر کړئ او انشاءالله تعالی میلاویږو په یو بلې ویډیو کې او په یو نوي ځای کې تر هغې پورې تاسو نه زه اجازت غواړم د الله په امان د وګانو کې السلام علیکم